وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګری سوال کړی دی چې د دوو سجدو په منځ کې یعنی په جلسه کې کومې دعاګانې ویل پکار دي. اسې خو محدثین عام طور د سنن ترمذی حدیث نمبر 2284 او د سنن ابي داود حدیث نمبر 850 ذکر کوي چې دا دعا ویل پکار دي چې اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني وجبرنی وعافنی وحدینی ورزقنی. امام نووي رحم الله علیه الاذکار کې وی چې د دې سند جید او حسن دی. ابن حجر رحم الله علیه وتهم نتائج الافکار کې دویم جلد صفحه 119 کې حسن ویلې دی. محدث علامہ البانی رحم الله علیه الکلم الطیب کې 63 صفحه باندې په حاشیه 60 دته جید حدیث ویلې دی. خو بیا هم د دې پس د سند دارومدار په حبیب بن ابي ثابت باندې دی چې هغه ثقه دی خو د تدلیس نسبتونه هغه ته شوي دي. به هر حال د دغه نه زیات قوي سند وظیفه او ذکر د دوو سجدو په منځ کې هغه دا دی رب اغفر لی رب اغفر لی. دا ډیر مناسب دی. سنن ابي داود حدیث نمبر 874.